أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين آیت کا ترجمہ ہے کہ بس اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے چې د خدای پاک د خاص رحمت په وجه ته دې لپاره نرم شوې او که ته د مزاج نه سخت وې او زړه دې سخت وې نو دوی به ضرور تا نه تښتېدلې وې ستا د خوا نه تښتېدلې وې نو دوی سره درګذر کوه دوی لپاره د بخښنې دعا کوه او په هره اهمه معامله کې دوی سره مشوره کوه او بیا چې کله ته څه فیصله وکړې نو بیا هم په خدای باندې توکل لره یقینا خدای پاک توکل کوونکو سره مینه کوي مینه لري حضور فرمایي چې په دغه ورځو کې په مختلفو ملکونو کې د جماعت مجالس شورا کېږي لګیا دي ځینو ملکونو کې شوي دي ځینو کې دغه هفته به وي او ځینو کې به بله هفته کېږي د جرمني نن شروع کېږي لګیا ده او ورسره نور هم ډېر ملکونه دي همدغه شان د انګلستان مجلس شورا به بله هفته کېږي او ورسره نور ملکونه هم شامل دي د شورا اهمیت او د نمایندګانو ذمهوارو باره کې حضور فرمایي چې ما مخکې هم په خطبو کې پام ګرځولی دی خو دې خبرې ته اوس چونکې څه موده تېره شوې ده کلونه پرې تېر شوي دي ځکه ما دا مناسبه وګڼل چې نن بیا دې باره کې د خدای پاک حکم او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم اسوه او د جماعت روایتونو او د طریقې باره کې څه ووایم چېرته چې د شورا مجلسونه شوي هم دي د هغه ځایونو د شورا نمایندګان هم د دغو خبرو نه فایده پورته کولی شي دا کمې خبرې چې د شورا د ممبرانو د ذمهوارو په حواله دي دا د شورا ممبرانو ته یاد ساتل پکار دی ځکه چې د ممبرانو ځینې ذمهوارۍ د مجلس شورا د سفارشونو او د وخت د خلیفه په هغې باندې د فیصلې نه پس شروع کېږي او د هغوی ترسره کول او خپل کردار لوبول دا د شورا د هر ممبر فرض دی بهرحال د دغه ذمهوارو طرف ته پام ګرځولو نه مخکې دا آیت چې کوم ما تلاوت وکړو د دې په رڼا کې به څو خبرې کوم او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم اسوه او د هغوی طریقه به بیانوم په دغه آیت کې که یو خوا د دغه خبرې تصدیق فرمایلی شوی دی
چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خدای پاک په خاص رحمت د خپل د امت د خلکو لپاره انتهایی نرم زړه لرونکي وو، نو ورسره د دغه خبرې طرف ته هم خدای پاک زموږ پام ګرځولی دی او هدایت یې فرمایلی دی چې چاته دا کار سپارلی شوی دی چې هغې به د رسول کریم کار مخکې بوځي او بیا د هغوی د پیشګو مطابق د هغوی په غلامۍ کې راغلي د مسیح موعود او د مهدي موعود مشن به پوره کوي. نو د هغوی دا کار هم دی چې په مینه، په محبت او په نرمۍ د کار کوي. خدای پاک فرمایي که نرمي م ونه ښودله او د زړه سختي مو ښودله او که غوسه کوونکي وي څوک، نو دا خلک بیا لرې شي. نو خدای پاک د معاف کولو او د بخښنې د دعا کولو حکم فرمایي او بیا ورسره د مشورې حکم هم فرمایلی دی. نو د دغه اصول او د تعلیم د لاندې د شورا مجلسونه منعقد کیږي، خو لکه څنګه چې د نامې نه ظاهره ده چې دا مجلس مشوره ورکوونکی دی، فیصله نه کوي. نو ځکه دا یې فرمایلی دی چې مشورو نه پس ته چې ته څه فیصله وکړې نو په خدای باندې توکل وکړه او عمل پرې وکړه. او چې کله په خدای پاک باندې توکل وي نو بیا خدای پاک به د دې نتیجې هم بې انتها برکتونه لرونکي راوباسي. د توکل اعلی ترین مثال خو د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په ذات کې موږ ته ښکاري. رسول کریم ته خو په ډېرو معاملاتو کې به د خدای پاک له طرفه نیغ په نیغه رهنمایي ملاوې ده، خو په خاص طور هغو معاملاتو کې به هغوی ضروري مشوره غوښته چېرته به چې د خدای پاک څه واضح حکم نه و، او د هغوی دا عمل او د خدای پاک دا حکم موږ ته ویلو دپاره دی دا چې د جماعتي عهدهدارانو د جماعت خلکو سره څنګه رویه پکار دی چې وي، او دا چې موږ ته یو بل سره په مشوره کار کول پکار دی. د خدای پاک دا احسان دی په جماعت احمدیه چې جماعت له خدای پاک د خلافت انعام بخلی دی. نو ځکه د وخت خلیفه هم د خدای حکم او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سنت مطابق په دنیا کې چې کوم خارج جماعتونه دي هغوی سره د هغې د حالاتو مطابق مشورې اخلي. او په دې کې هیڅ شک نشته چې که خدای غوښتې نو د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم به په هر معامله کې رهنمایي فرمایلی وي. خو په ځینې معاملاتو کې هغوی لري چې د مشورې حکم ورکړی دی، او د هغوی په ځینې معاملاتو کې مشوره اخیستل په حقیقت کې مونږ په سمې لارې د چلولو او یو بل سره په مشوره او په مرستې کار کولو طرف ته د رهنمایي لپاره دی او په امت کې د وحدت پیدا کولو لپاره دی. په دې باره کې یو حدیث دی چې تینا د دې وضاحت کیږي. حضرت ابن عباس روایت کوي چې کله لشاورهم فی الامر ولایت نازل شو نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وو چې د خدای او د هغه رسول د دې نه مستغني دي، خو خدای پاک دا زما د امت لپاره د رحمت سبب جوړ کړی دی. نو په دې کې چې څوک چې مشوره کوي هغه به د رشد د هدایت نه محرومه نه پاتې کیږي.
او څوک چې مشوره نه کوي هغه به د ذلت نه بچ نشي. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم خو د دغه مشورو نه مستغني وو او دی خو دې نه باوجود هغوی مشورې اخیستې وې دې لپاره چې د امت مخې ته هغه نمونه قایمه کړي چې ترې به بیا امت همیشه د خدای پاک د رحمت نه برخه اخلي او همیشه به د رشد او د هدایت په لارو روان وي او د ذلت نه به بچ وي. دا د خدای پاک خاص احسان دی په مونږ چې مونږ کې د شورا نظام رایج دی. نو د دې هر احمدي ته پکار چې په عام طور او د شورا هر ممبر ته په خاص طور د دې قدر پکار دی او د خدای پاک شکرګزار کېدل پکار دی هغې ته چې هغه مونږ لپاره د رشد او د هدایت سامان پیدا کړی دی. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په کومو موقعو مشورې اخیستې وې او د هغوی د مشورو څه طریقه وه دې باره کې مونږ ته د تاریخ نه معلومیږي. هغې نه به حضور فرمایي چې لږ څه بیان کړم. عمده طریقه وه بیا چې خلفای راشدین هم جاري ساتلې وه او بیا په دې زمانه کې حضرت مسیح موعود علیه السلام هم په دې عمل کړی و. عموما مشوره اخیستو لپاره 3 طریقې مونږ ته ښکاري. یوه طریقه دا وه چې کله بس داسې معامله وه چې د مشورې قابله به وه نو یو تن به اعلان وکړو چې خلک دې راغونډ شي او خلک به راغونډ شو او بیا به چې څه رایه وه څه به چې مشوره وه په دې به رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم یا خلفا به فیصله وکړه چې دغه مشورو نه پس زمونږ دا فیصله ده او داسې به په دې عمل کیږي. هغې زمانه کې چونکې د سردارۍ نظام و نو ځکه عموما د قبیلې خلک به راغونډېده ډېر خو رای به سردار یا امیر ورکوله نماینده به و د هغوی او خلک به په دغه خبره ښه راضي به وو چې زموږ مشر زموږ سردار یا امیر زموږ په نمایندګۍ کې رای ورکوي لګیا دی. بلکې د هغه وخت د رواج خلاف به که چا په جوش کې خپله رای ورکولو کوشش به کولو نو رسول کریم به ورته فرمایل چې خپل سردار یا امیر ته ووایه چې هغه دې مخې ته راشي او خپله رای دې ورکړي ستاسو د خبرې داسې اهمیت نشته. نو دا یوه طریقه وه. بله طریقه به دا وه چې کم خلک به رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مشورې اهل ګڼل هغوی به راوخته او په عمومي طور به ټول نو راوختي ټول خلک او بیا به هم د هغو یو څو کسانو چې کوم مجلس به د هغوی نه به مشوره اخیستله کېده. درېیمه طریقه دا وه چې چېرته به رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا ګڼل چې 2 کسان هم پکار نه دي چې یو ځای شي نو هلته به هغوی بیا بیل خلک راوخته او مشوره به یې ترې اخیسته. مخکې به یو راوخته مشوره به یې ترې واخیسته بیا به بل راوخته هغې نه به مشوره واخیسته. نو بهرحال د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا 3 طریقې وې د مشوره اخیستو او خلفای راشدین هم د دې مطابق مشوره اخیسته وه. لکه څنګه چې بیان شوي دي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې خدای او د هغه رسول د دغه مشورو نه مستغني دي خو دې نه باوجود موږ ته د تاریخ نه معلومیږي چې هغوی په مختلفو موقعو مشورې اخیستې وې بلکې یې خو به ډېر زیات د صحابو نه مشورې اخیستې. نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه بیانوي چې ما د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه زیات هیڅوک هم نه لیدلي چې هغوی د اصحاب نه مشوره اخلي او دا هر څه دې لپاره و لکه څنګه چې ما وویل
چې که د خدای نبی چې ورته د خدای پاک د راهنمایي د خدای پاک راهنمایي ورته نیغ په نیغه ترلاسه وه هغه مشوره اخلي نو بیا تاسو لپاره د مشورې د اهمیت باندې د پوهېدو کوشش څومره کول پکار دی د رسول کریم د مشورې یوه واقعه به بیان کم یو روایت کې دا راځي چې معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ وی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا فیصله وکړه چې ما به یمن ته لیږي نو رسول کریم د ډیرو اصحابو نه مشوره غوښتې وه په دغه اصحابو کې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ طلحه رضی الله تعالی عنہ زبیر رضی الله تعالی عنہ او نور ډیر صحابه پکې شامل وو نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته عرض کړو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم که موږ نه مشوره نه وی غوښتې نو موږ به څه خبره نه وه کړې نو رسول کریم په دې فرمایل چې د کومو خبرو باره کې ما ته وحی نه کیږي نو د هغې باره کې زه هم ستاسو په شان دی یم معاذ رضی الله تعالی عنہ وایي چې رسول کریم د دغه فرمان مطابق چې ماله مشوره راکوي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم رای اخسته نو هر تن خپل رای بیان کا او دینه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې معاذ تو وایې چې ستاسو رای ده نو ما ورته عرض وکړو چې زما هم هغه رای ده چې کومه د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ده یعنې هغې نه م هغوی تپوس کړی و نو که یو خوا د رسول کریم دا اظهار د خپله سادګي او عاجزي او د مشورې اهمیت ظاهروي نو ورسره دا موږ لپاره اسوه حسنه هم ده چې څومره موږ ته اهمیت ورکول پکار د مشورو ته او د صحابهو نمونه موږ ته دا ښیي چې هغوی به کله د رسول کریم په حکم مشوره ورکوله نو بیا د خپلو صلاحیتونو او د تجربې مطابق په تقوا به هغوی روان و مشوره به ورکوله بیا د مدینې هجرت نه پس ته هم چې کله د مکې کافرانو د مسلمانانو د امن او د سکون د بربادولو کوشش کړی وو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې د سدباب لپاره د صحابهو نه مشوره اخیستې وه او د انصارو سرداران هم په دې کې شامل کړي وو د مهاجرو سرداران په کې شامل کړي وو او بیا د مهاجرو د انصارو د سردارانو د مشورې پر رضامندۍ هغوی د بدر طرف ته روان شوي وو او د انصارو سردارانو د دغه مشورې دوران چې کوم د اخلاص او د وفا نمونه ښودلی و او لوز کړی و په دې باندې رسول کریم ډېر زیاته د خوشحالۍ او د اطمینان اظهار هم فرمایلی و ځکه چې مشوره صرف د مشورې تر حده نه وي بلکې څوک چې مشوره ورکوي د هغوی عمل او رویه او په دغه مشوره باندې ټولو نه مخکې پخپله د عمل لوز دی او که د عمل لوز نشته او په حقیقت کې په دې عمل نشته نو بیا مشوره بې فایدې ده حضور فرمایي چې بیا موږ ولیدو چې څنګه د بدر په میدان کې په اخلاصو د بدر په میدان کې د اخلاصو د وفا عملي اظهار هم دغه صحابه فرمایلی و یعنې چې خپل چې کله مشوره ورکړو نو بیا خپل ژوند هم په دا ولګولو نو چېرته چې زموږ د شورا ممبران دي هغوی ته همیشه یاد ساتل پکار دي چې کله هغوی مشوره ورکوي نو ټولو نه مخکې ځان د دغې خبرې لپاره تیار کړي چې موږ په دغو مشورو به د منظورۍ نه پس ته د دغو مشورو د منظورۍ فیصلې نه پس ته به په دې عمل کوو او یا سم چې د وخت خلیفه فیصله کوي
د ټولو نه مخکې به مونږ په هغې باندې د عمل لپاره هره قرباني ورکوو او چې کله خپلې عملي نمونې قایمې شي نو هماله بیا د جومات خلک به هم په خوشحالۍ په دې باندې د عمل لپاره د هرې قربانۍ لپاره ځان وړاندې کوي د شورا ممبرانو ته دا همیشه وړاندې ساتل پکار دي چې هر احمدي خلافت سره د وفا او د اطاعت لوز لري او دې لپاره د ټولو نه اعلی نمونه عهدیدارانو ته او د شورا ممبرانو ته ښودل پکار ده ځکه چې تاسو د هغه ادارې ممبران جوړ کړی شوي چې د خلافت د نظام او د جومات د نظام مددګاره اداره ده همیشه دا یاد ساتئ چې که یو خوا دا حکم د وخت خلیفه لپاره دی چې هغه به د رسول کریم په سنت باندې روان د دین په اهمو کارونو کې د امت خلکو نه مشوره اخلي نو هغه شان د زړه د نرمۍ او د دعا حکم هم دی هاو خلکو لپاره هم دا حکم دی چانه چې مشوره چانه چې دا مشوره اخیستل کیږي چې په نیک نیت او په تقوا به روان یې او مشوره به ورکوئ نو څوک چې مشوره ورکوي هغوی ته همیشه دا یاد ساتل پکار دی چې د هغوی مشورې د نیک نیتۍ او د تقوا د اعلی معیارونو مطابق پکار دی چې وي نو په دغه لحاظ د مشوره ورکوونکیو ډېره لویه ذمهواري ده چې هغوی د جایزه واخلي چې د هغوی تقوا د کم معیار ده د حضرت علی رضی الله تعالی عنه روایت دی چې هغه تر دې وضاحت کوي چې هغوی فرمایي شاور الفقهاء والعابدین یعنی د هوښیارو او د عبادت ګزار خلکو نه مشوره اخلي د هر چا نه نو دا معیار دی د نمایندګانو په دې کې د هغو خلکو لپاره هم نصیحت دی چې د شورا نمایندګان منتخب کوي او نصیحت دی چې هغه خلکو انتخاب کوي چې په ظاهره صاحب الرأی دي دینی علم کې بهتره دي د عبادت معیارونه هم د هغوی ښه دي او چېرته هم چې دغه معیار وړاندې ساتلی شوي وي او نمایندګان منتخب کیږي نو حضور فرمایي چې دغه نمایندګانو په رای کې ما دا لیدلی دي چې یو نماینه فرق ښکاري او دا ذمهواري ده د هغو نمایندګانو هم چې که هوستزن لرلی دی د جومات خلکو او څوک د شورا نماینده منتخب کړی دی نو هغه دی بیا په دغه هوستزن باندې ځان پوره کړي په یو ورځ کې یا په یو څو هفتو کې څوک د علم اعلی معیار او د دین جوړتیا نه خو نشي خبرې دی نشي ترلاسه کولی خو په تقوا باندې روانېدل او خپل رای د هر قسمه مفاد نه بالاتر ورکول دا هر څوک کولی شي همدغه شان د خدای پاک مخې ته ټیټېدل د هغه نه مدد غوښتل سره د دعا چېرته چې شورا منعقد کیږي نو د هغه ځینو نمایندګانو ته خپله رای ورکول پکار ده دا نه چې د یو مقرر د تقریر نه متاثره شي یا د څه تعلق یا د دوستۍ خیال دې کوي و خپله رای دې د نورو رای سره ملاو کړي او نه د څه ویرې په وجه یا د لحاظ په وجه خپله رای بدلول پکار ده بلکې تقوا وړاندې ساتل پکار ده او د جومات مفاد په هره خبره مقدم لرل پکار ده او چې کله بیا
او کله داسې چې تاسو رای ورکوئ او کله داسې چې هغوی رای ورکوي نو الله په حقیقت کې به هغوی او کله چې تاسو هغوی رای ورکوي نو الله به حقیقت کې هغوی د خپل نمائندګۍ حق پوره کوونکي وي موږ ته همیشه دا یاد ساتل پکار چې خدای پاک زموږ د زړونو حل نه خبر دی او هغه زموږ هر عمل هم ګوري لګیا دی که موږ د هغې دا خیال ساتل پکار چې که موږ چېرته د هغه د هغه رضا مخې ته نه ږدو او کار نه کوو نو چېرته خدای پاک خفه نشي چېرته همدغه شان چېرته چې شورا شوې ده د هغه ځای چې کوم د شورا ممبران دي هغوی د خپل حق اوس داسې پوره کړي چې خپلې عملي نمونې خپل روحاني او عملي حالت باندې همیشه هغوی دا لوز دی وکړي چې خپل روحاني او عملي حالت باندې به هغوی همیشه نظر ساتي او چې کومې فیصلې دي یا شوي دي نو په تقوا باندې به هغوی رواني او عمل به پرې کوي او نورو ته به موجب عمل د پرې کوي د دې کوشش به کوي او چې کله موږ دا حالت پیدا کو نو مله موږ به د خدای پاک رحمت هم جذب کوونکي یو او زموږ فیصلو کې به هم برکت بیا راځي ګینې زموږ راغونډېدل او د خپل رای لپاره پرزوره تقریرونه کول دا به د هغو دنیاوي اسمبلو په شان وي چېرته چې تقوا مفقوده ده او داسې فیصلې چې چېرته کېږي چې ځینې وخت اخلاق هم پاماله کړي او د خدای پاک د حکمونو هم خلاف وي د خپل د پارټۍ مقصدونه وړاندې ساتلی شوي وي ځینې وخت ډېر زر د داسې غلطو فیصلو نتیجې هم راوځي چې امن او سکون بربادوونکي وي او ځینې وخت ناوخته شي د نتیجې راوتو کې خو برکت په هغې کې هېڅ نه وي خو بهرحال داسې فیصلې چې د خدای پاک د قانون او د حکمونو خلاف وي نو دا بیا آخر د کامونو د تباهۍ ذریعه جوړیږي نو د دنیادارو حالتونه چې موږ ګورو نو په دې هم موږ ته د خپلو حالتونو د ښه کولو طرف ته پام کول پکار دی حضور فرمایي چې لکه څنګه چې ما وویل چې د شورا د ممبرانو مشورې د وخت خلیفه ته وړاندې کیږي او د وخت خلیفه په وینا د شورا بلل کیږي نو موږ ته همیشه دا یاد ساتل پکار دی چې مجلس شورا د خلافت مددګاره اداره ده او په دغه لحاظ په جماعت کې د خلافت نه پس د دې ډیر اهمیت دی او هر ممبر چې د شورا لپاره منتخب کیږي هغه د یو کال لپاره ممبر وي نو خپل دا اهمیت هغه ته همیشه وړاندې ساتل پکار دی د شورا ایجنډې او مشورې نه د وخت خلیفه د هغو مسلو نه خبرېږي چې په مختلفو ملکونو کې دي او بیا چې کم آرا راځي هغې نه د هغو مسلو د حل لپاره یو لایعمله مخې ته راشي ځینې وخت ځینې خبرې د یوې مسلې د حل باره کې په پوره تفصیل نه وي بیان شوي یا د شورا ممبرانو مخې ته راغلي نه وي نو خلفا خبره هم په لایعمل کې شامل کړي او ځینې ځینو کې زه هم همدا طریقه خپلوم نو بهرحال د شورا هر ممبر ته د دغه خبرې مکمل ادراک پکار دی چې د هغه خپل یو خاص اهمیت دی او دا اهمیت صرف د 3 ورځو لپاره نه دی بلکې د ټول کال لپاره دی او کم لایعمل هم چې جوړیږي نو په هغې باندې عمل لپاره او مکمل مرسته انتظامیه ته په دې باندې انتظامیه سره مکمل مرسته د هغې د عمل په لړ کې
دا د هر د ممبر د شورا چې کوم وي هغې ته د دې کوشش پکار دی او دا د هغه ذمهواري ده او چې کله دا وي نو الله د جومات د ترقۍ منصوبې په سمه لاره روانې وي او په دې باندې به په ښه رنګ کې عمل هم کېږي او وروسته د هدایت چې کم مشن رسول او د وروسته د هدایت چې کم مشن حضرت مسیح موعود علیه السلام ته سپارلی شوی دی مونږ به پای کې مددګاره جوړېدی شو او که دا نه شورا ممبر کېدل بیا بې فایدې دي حضور فرمایي دلته به دا ذکر هم وکړم چې د دنیا په هر ملک کې شورا عموما د هغه ځای د امیر د صدارت د لاندې منعقد کېږي او ځینې وخت رای ورکوونکي د خطابت په جوش کې داسې الفاظ استعمال کړي چې شورا د تقدس خلاف وي نو لومبۍ خبره خو دا ده چې ممبران چې کله خپله رای ورکوي نو د خطابت جوش ښودلو په ځای د هوش او د حواس نه عاري کېدو سره تقریر کولو په ځای جذباتي تقریر کولو په ځای پکار ده چې په مناسبو الفاظو کې د خپله رای ورکوي ځینې وخت رای ورکوونکي داسې خبرې وکړي چې ترې د عاملې ممبران یا د امیر جماعت د چا په صدارت کې چې شورا روانې وي هغې دا ګڼي چې رای ورکوونکي بلواسطه یا بلاواسطه یا نیغ په نیغه زموږ خلاف خبرې کوي لګیا دی او بیا د صدر مجلس کې دو په حیثیت کې چې کم بنده خبره کوي په سختو الفاظو کې منې کی حضور فرمایي چې امیرانو ته هم حوصله ښودل پکار ده دا حسن ظن ساتل پکار دی چې خبره کوونکي چې کومه خبره کوي نو هغه د جماعتي مفاد لپاره ده د جماعت درد لري دا ته نو دا خبره کوي لګیا دی که الفاظ سخت استعمال کړي دي یا داسې الفاظ استعمال کړي دي چې د شورا د تقدس خلاف دي نو په نرمۍ دی هغه منې کی داسې رویه دې نه خپلوي چې ترې دا شک کېږي چې د مجلس صدر دې خبرې نه د ذاتي عزت سوال جوړ کو په خاص طور د بجټ په معامله کې چې کله بحث کېږي نو زیات د جذباتو اظهار کې وشي او د ځینو تحفظاتو اظهار هم وشي په داسې حالاتو کې هم چې کوم متعلقه سیکرټري دی سیکرټري مال یا صدر مجلس هغوی ته پکار ده چې په تحمل د خبره اوري او جواب دی ورکوي او تسلی دی ورکړي چې څنګه بجټ جوړ شوی څنګه څومره آمد دی او څومره اخراجات دي او بیا د دې جواز څنګه وړاندې کېدی شي خبره کوونکي خو له خپله طرفه د جومات مفاد وړاندې ساتي او خبره کوي نو ځکه بدزني نه ده پکاره همدغه شان د ایجنډې نور تجویزونه دي نو په هغې د ځینې وخت د بې وجې چې کوم بحثونه دي نو هغې کې انتظامیه هم نمایندګان هم گیر شي یا بالکل خاموش شي او داسې شي لکه چې د انتظامیې ویره لري نو داسې خلک هم بیا د خپل امانت حق نه پوره کوي نو همیشه یاد ساتئ چې دا نمایندګان خلکو دې لپاره د دې انتخاب کړی دی دغه نمایندګانو چې هغوی دې د نمایندګۍ او د امانت حق پوره کړي دې لپاره نه چې هغوی ذاتیاتو سوال نه دی پکار نه څه قسمه ویره پکار ده همیشه دا یاد ساتئ همیشه دا ګڼئ چې خلکو مونږه د خدای پاک دغه حکم مطابق منتخب کړي یو چې تؤد الامانات لأهلها چې امانتونه د هغې چې کوم اهل دي هغې ته وسپارئ او د وخت خلیفه هم دا ګڼي چې خلکو په نیک نیت د خدای پاک د دغه حکم مطابق خپل نمایندګان جوړ کړي دي نو بیا به هغوی به هم د دې مطابق د خپلو امانتونو حق پوره کوي لګي او که نمایندګان خپل دا حق په شورا کې او بیا وروسته هم نه پوره کوي لګیا دي نو صرف دا نه چې هغوی د جومات د خلکو اعتماد خرابوي په ځان بلکې د وخت خلیفه سره هم د خپل د امانت حق نه پوره کولو په وجه به هغوی د خیانت
مرتکب ارتکاب کوي لګیایي. خو دلته یو بل صورت هم کیدی شي ځینې نمایندګان داسې وي چې انتخاب کوونکي هم په تقوا نه وي منتخب کړي، د خپلولۍ په وجه یا د ملګرتیا په وجه هغوی دی منتخب کړي وي. برحال دا انتخاب کوونکي خو خپل په دغه عمل کې ګناهګار دي چې هغوی دا غلط کار کړی و. که هغوی حق نه دی پوره کړی نو هغوی ته استغفار کول پکار دی. خو چې کم نمایندګان بلکې حضور فرمایي چې دې کې به زه عهدهداران هم شامل کړم چې هغوی منتخب شو او عملی او روحاني حالت هغه معیارونه په هغې کې نشته چې کم پکار دی، نو بیا اوس د هغوی استغفار وکړي او خپلو حالتونو کې د مثبت تبدیلۍ لوز دی وکړي او تقوا باندې د روانېدو ښه پوره کوشش دی وکړي او ځان دی د امانت د پوره کولو اهل جوړولو کوشش دی وکړي. او چې کله دا کوشش وي نو که یو خوا بیا دوی د خدای پاک رضا به ترلاسه کوي نو ورسره به د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کم مشن دی هغې کې به هم دوی مددګاره جوړېږي لګیایي او خپل عملي او روحاني حالتونه به هم دوی بهتره کوي لګیایي. لکه څنګه چې ما ووی نمایندګي د یو کال لپاره ده او په دغه موده کې انتظامیې سره تعاون هم کول دی او په فیصلو باندې په خپل عمل کول دی او نورو باندې هم د دې عمل کول دی او دغه خبرې ترلاسه کولو لپاره همیشه دا نگرانی کوئ چې ستاسو په جماعت کې په دغه خبره عمل روان دی که نه، تر کومه حده روان دی او د هغو خبرو مطابق عمل روان دی لکه څنګه چې د وخت خلیفه فیصله ورکړې ده. نو دغه شان به تاسو د وخت د خلیفه مددګاره جوړېږئ. ځینې وخت موږ دا ګورو چې جوماتونو ته چې لاړه شي فیصله نو هلته د عهدهدارانو د ناراستو ښکار شي چې کله فیصلې وشي نو عمل پرې نه کیږي. نو په داسې صورت کې دا د نمایندګانو کار دی چې صرف د جومات خلکو پام به نه ګرځوي بلکې عهدهدارانو پام به هم د هغوی د ذمهوارو طرف ته ګرځوي او که بیا هم توجه نه پیدا کیږي لګیا ده او په تجویز باندې هغه شان عمل نه کیږي لګیا دی لکه څنګه چې پکار دی نو بیا مرکز ته ولیکئ. همدغه شان ډېر عهدهداران دي چې هغوی هم د شورا ممبران وي نو د هغوی صرف دا کار نه دی چې د خپلې شعبې کار دی وګوري بلکې د شورا تجویزونه او د وخت خلیفه چې کومه فیصله وي په هغې باندې د هغې تعمیل نه کېدل په هغې باندې عمل نه کېدل دا دوی ته دا خبره په سنجیدګۍ اخیستل پکار ده که شعبه د هغې خپله ده یا د بل شه او چې کوم متعلقه عهدهدار دی او امیر د هغې پام ګرځول پکار ده دې طرف ته عملي کې هم دا خبره ایښودل پکار ده. یعنې بیا داسې عهدهداران هم او داسې نمایندګان هم د خپل د امانت حق نه پوره کوي لګیا دي. په دغه دنیا کې خو به ځینې بانې هغوی جوړې کړي او ځان به بچ کړي خدای یاد ساتل پکار دي چې خدای پاک نه یو خبره هم پټه نه ده او هغه به د امانتونو د پوره کولو باره کې تپوس کوي. نو ډېر د فکر مقام دی. په دې موږ د فخر نه دی کول پکار چې موږ د شورا نمایندګان یو یا عهدهداران یو بلکې د خپلې ذمهوارۍ هر چا ته فکر پکار دی. لکه څنګه چې ما ووی چې که په جوماتونو کې عهدهدارانو ته هم باوجود له دې چې د هغوی پام وګرځولی شي د هغوی د شورا د فیصلو طرف ته باندې عمل بیا هم نه دی روان نمایندګان کوشش کوي او د هغوی پام وګرځولی شي نو بیا هم ورباندې عمل نه کوي نو بیا مرکز ته اطلاع وکوي. په دې باندې ځینې خلک اوس هم عمل کوي دا نه چې عمل نه دی روان
ځینې خلک په دې عمل کوي چې که عهدهداران عمل نه کوي نو بیا دې مرکز خبر کړي، خو عموما بیا هغه وخت خبرې مرکز چې کله د عهدهدار سره د دې څه ذاتي رنجش پیدا شي یا د ذاتي رنجش په بنیاد څه اختلاف پیدا شي نو دا د تقوا طریقه نه ده. که تقوا نه کار اخلي هر نماینده او هر عهدهدار او د شورا چې کوم منظور شوي تجویزونه دي هغې باندې عمل کولو او په نورو باندې هم د هغې د پخپله د عمل کولو په نورو باندې هم د عمل کولو کوشش کوي نو چېرې به هم دا صورت بیا نه پیدا کېږي او دا تجویز به بیا بل کال یا د 3 کال پس ته بیا راشي چې دوباره تجویز راځي نو مطلب یې همدا دی چې یا خو په مکمل عمل نه دی شوی یا څنګه چې په کار و عمل هغه شان نه دی شوی. نو داسې جماعتونو او عهدهدارانو ته دا سوچ کول پکار دی چې آیا دا په تقوا باندې روانېدو او خپلو امانتونو د حق پوره کولو عمل دی، آیا دا د خلافت سره د اطاعت او د وفا د لوز د پوره کولو عمل دی. د ملک دننه چې کوم جماعتونه دي هغوی خپل مرکز ته هم داسې تجویزونه رالیږي، داسې تجاویزونه هغوی رالیږي هم هغه وخت چې کله هغوی دا ګوري چې په دغو خبرو عمل نه کېږي لګیا دی او که عمل روان وي او په هره سطح د هر جماعت نگرانی روانه وي چې تر کومه حده عمل روان دی نو هغه تجویزونه به بیا نه راځي. او نه به د ملک مرکز ته به دا ضرورت را پیښیږي چې هغوی به هم دا تجویزونه د وخت خلیفه له د سفارش سره د رالیږلو ضرورت پیښیږي چې چونکې دا یو کال مخکې یا 2 کاله مخکې وړاندې شوی دی نو ځکه د دې سفارش موږ نه کوو. دا جواب چې د ملک مرکزی نظام لیکي نو د سره د شرمندګۍ د اظهار پکار دی چې لیکي چې موږ شرمنده یو چې موږ په دې باندې عمل ونه کړی شو او سخت کال به بیا موږ په دې عمل کوو او که موږ عمل ونه کړی شو نو موږ به بیا مجرمه یو او هغو خلکو کې به شامل یو چې د خپلو امانتونو حق نه پوره کوي لګیا دي. نو دا لیکل پکار دی هغوی ته او بیا دا د هغې لیکي چې ډېر په عجز موږ معافي غواړو چې اوس دا سفارش کو چې سخت کال دا وړاندې نه کړی شي دا تجویز او چې کله داسې هغې کوي نو بیا پکې احساس پیدا کېږي د ذمهوارۍ او کم نه کم په دې به انتظامیه او نمایندګانو ته دا احساس خو کېږي چې هغوی چې کله لوی لوی عمل جوړوي او د وخت خلیفه ته وړاندې کوي چې موږ به دا وکړو هغه به وکړو او بیا ورباندې عمل نه کوي نو هغوی مجرمان دي او د وخت خلیفه اعتماد خرابونکي دي. نو په دغه لحاظ که په اجتماعي لحاظ محاسبه پکار ده نو ورسره په انفرادي طور عهدهدارانو د شورا نمایندګان هم خپله محاسبه وکړي استغفار دې وکړي او بیا چې کوم وجوهات دي په دې باندې عمل نه کولو نو په هره سطح د هغې نه د ځان خبرولو کوشش پکار دی. نو دا جایزې دي چې د جماعت نظام په صحیح لاره چلولی شي ګینې زباني خبرې هېڅ فایده نشي ورکولی. د ملکونو دننه دغو جایزو ضرورت دی چې ځینې متحرکه جماعتونه که 100% نه نو 80 یا 90% په تجویزونو عمل وکړي او سره د یو شوق کوي چې د وخت د خلیفه په منظورۍ چې کوم د لایعمل موږ ته ملاو شوی دی نو موږ به د وخت د خلیفه اعتماد نه خرابو نو هغه څه جذبه ده دا معلومول پکار دی چې دا کومه جذبه ده چې د هغې په وجه د جماعت په خلکو کې دا انقلاب دی. د داسې فعاله جماعتونو چې کوم عهدهداران دي نو د هغوی میټینګونه د کمزورو جماعتونو چې کوم عهدهداران دي هغوی سره کول پکار دی بلکې مرکزي عهدهدارانو سره هم د دې میټینګ کول پکار دی د هغوی د تجربو نه فایده د پورته کړی شي. که یو ځای کې یو جماعت هم فعاله دی او په خپل عملي او په روحاني پروګرامونو باندې ښه پوره عمل کوونکي دي نو لس نور جماعتونو له هغه فایده ورکولی شي خپلې طریقې چې ورسره د خپلو طریقو کې چې شریک کړي. خو
خو خبرو هغه ده چې په مرکزی نظام کې هر سیکریټري عہدیدار او د شورا نمائندگان خپل کردار په ایماندارۍ پوره کوونکي وي نو اله به دا کیږي. ځینو جماعتونو یا ملکونو دا جایزه هم اخیستې ده او د دې فایده شوې ده چې په تیرو 3 کالو کې چې کومې د شورا فیصلې شوې وي په هغوی باندې تر کومه حده عمل شوی دی او روان دی او د دې د 3 میاشتو جایزه رپورټ هم رالیږي هغوی بیا مرکز ته. په دې نه په هغې کې دا احساس دی چې موږ صرف په دغه وینا به په ارام نه کینو چې دا تجویز 2 کاله مخکې وړاندې شوی دی ځکه به دا نه وړاندې کیږي بلکې مرکز ته به دا رپورټ ورکوو چې موږ په دغه عمل باندې چې عمل کړی دی نو تر دې حده پورې خپل مقصد ترلاسه کول لا نور کوشش جاری دی. دې نه داسې جماعتونو کې به د ذمهوارۍ احساس بیا زیات شوی دی. صرف په خبرو موږ دنیا نشو ګټلی، دې لپاره د عمل ضرورت دی، ښه پوخ د منصوبه بندۍ ضرورت دی او ورسره د عملی کوشش هم ضرورت دی. د خپلو د عبادتونو د معیارونو د ترلاسه کولو ضرورت دی. که عہدیدارانو د شورا نمائندگان خپلو د عبادتونو د معیار ښه کولو طرف ته پام وکړي او د جماعتونو د آبادولو لپاره خپله عملي نمونې وښيي نو د جماعتونو آبادي هم بیا 3-4 چنده زیاتېدی شي. نو دې هم جایزې اخیستل پکار دی موږ ته. مخکې خپلې عملي نمونې بیا خلکو سره د مینې او د محبت تعلق د هغې لپاره د زړه درد لرل، هغې لپاره او ځان لپاره هم دعا کول، د وخت د خلیفه د اطاعت معیار اوچتول، د هر عہدیدار او د مشوره د هر ممبر به خاص امتیاز وي نو اله یو انقلابي تبدیلی په مجموعي طور به موږ په جماعت کې ګورو چې پیدا کیږي. دا یو ډېر لوی کار دی چې موږ ته سپارلی شوی دی. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت مقصد او د هغوی میشن څه معمولي کار نه دی. په دنیا کې د اسلام ښایسته پیغام خورول او دنیا د یو خدای عبادت گزاره جوړول دا مسلسل کوشش غواړي. په دنیا کې شورا دې لپاره کیږي په ټولو ملکونو کې چې که یو خوا مونږ د خپلو عملي حالتونو د سمون لپاره منصوبه بندي وکړو نو ورسره د یو خدای پیغام خورولو لپاره او دنیا امت واحده جوړولو لپاره د رسول کریم د بیرغ د لاندې د راوستو لپاره داسې منصوبه بندي وکړو چې یو انقلاب په پیدا شي. همیشه یاد ساتئ چې دغه ټول کارونه کولو لپاره د اخراجاتو ضرورت هم وي، د مال ضرورت هم وي. نو ځکه خپل مالی بجټ هم داسې جوړوئ چې کم نه کم اخراجاتو کې مونږ زیات نه زیات فایده پورته کوونکي یو. د جومات د خلکو اکثریت د غریبانانو دی او د منځنۍ درجې خلک دي. نو ځکه زموږ چندو کې په داسې آسان رنګ منصوبه بندي پکار ده چې موږ په کم نه کم خرج کې زیات نه زیات د دین د خورولو او د تبلیغ کار پوره کړو. او دا کار موږ عملی کولی شو چې کله موږ په دغه حقیقت پوه شو چې موږ په تقوا باندې قدم وو او خپلې ذمهوارۍ او امانتونه به پوره کوو او د دین خدمت به د خدای فضل ګڼو. حضرت مسیح موعود علیه السلام په تقوا باندې د روانېدو نصیحت کوي. یو ځای کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. او بیا فرمایي چې ویجعل لکم نورا تمشون به، یعنی یا خلک چې ایمان هم راوړی دی که تاسو
په تقوا باندې ټینګ ولاړ یې او د خدای پاک لپاره د اتقا په صفت کې قیام او استحکام خپل کړي، نو خدای پاک به تاسو کې او د غیرو کې ستاسو غیرو کې یو فرق ظاهر کړي، او فرق دی چې تاسو له یو نور ورکړی شي او هغه نور سره به تاسو په خپل ټولو لار روان یې، او هغه نور به تاسو په ټولو افعالو په اقوالو په قوا او په حواسو کې به راشي، ستاسو عقل کې به هم نور وي، ستاسو د اټکل په خبره کې به هم نور وي، ستاسو سترګو کې به هم نور وي، او ستاسو په غوږونو کې به هم نور وي، ستاسو په ژبو، ستاسو بیانونو، ستاسو هر حرکت او په سکون کې به نور وي، او چې په کومو لارو تاسو روان یې هغه به نوراني شي. نو څومره چې ستاسو لارې دي، ستاسو د قوتونو لارې دي، ستاسو د حواسو لارې دي، هغه ټولې به د نور نه ډکې شي، او تاسو به سر نه تر خپو پورې په نور کې روان یې. خدای پاک د موږ ټولو له توفیق راکړي چې موږ په تقوا باندې روان یو، خپلې ذمهوارۍ پوره کوو. خدای پاک د زموږ د غلطو، زموږ کوتاهیو، زموږ کمزورو پرده پوشي دې وفرمایي، او همیشه د موږ د خپل فضلونه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.